د نن زموږ موضوع دا ده چې موږ لمانځو خپله جشن ازادي. نو موضوع چې کومه ده هغه موضوع ده چې د تحریک آزادی پاکستان په هغه غورځنګ کې په هغه جدوجہد کې د ځوانانو کم کردار اوسېدلی و یا په موجوده حالاتو کې د وطن د پاره د وطن د استحکام د پاره د وطن د ملي تشخص برقرار ساتلو د پاره د وطن د امن د پاره ځوانان څه کردار ادا کولی شي. نو موضوع چې کومه ده هم دا ده. ګران اورېدونکو که موږ وګورو او لږ په تاریخ باندې رڼا واچو تحریک آزادي پاکستان، نو په کې موږ ته ډېر واضح طور باندې دا ښکاري چې هغه وخت ځوانانو د خپلو مشرانو سره څنګ په څنګ د آزادی په دې جنگ کې د آزادی په دې تحریک کې او جدوجہد کې برپوره حصہ اخیسته و او ځوانان پر شا باندې نه ولو سکل هم دا ځوانان پر جوش انداز کې په دې تحریک کې شامل شولو. نو تحریک آزادی پاکستان په یو نوی ولولې سره په یو نوی جذبې سره پر مخ باندې روانو او خپل کار سے کملی پغې کې تیزوالی پیدا کړي. علامه محمد اقبال د دوی لپاره شاهین تخلص ورکړي. تو شاهین ہے پرواز کر پہاڑوں کی چٹانوں پہ. نو شاهین خطاب ورکړي او قائد اعظم محمد علي جناح په ځوانانو باندې یو فخر کولی چې هغه د دې تحریک یو ډیره اهمه حصہ ده. ځوانانو تعلیم حاصلولی او ځوانانو له تعلیم حاصلولو سره سره په هغه طور کې د وطن د ازادۍ د جنگ سکم دی دائم کولی. اوس حضور د نن په حالاتو کې له تیرو لسو کلو څخه پاکستان د دهشتګردۍ له یو مشکل سره د بدامنۍ له صورتحال سره مخامخ دی. ننم بیرته هغه کردار لوبول دا د ځوانانو یو فریضه جوړیږي چې ځوانان راپورته شي د خپل وطن لپاره د خپل هیواد د تحفظ لپاره د خپل هیواد د امن لپاره خپل برپور کردار چې کوم دی هغه ادا کړي او ځوانان په بیلا بیلو پروپاګاندا کې رانسي. ځکه چې دا وخت بهرني قوتونه چې کوم دي هغه دا غواړي چې ځوانان متنفره کړي، د ځوانانو ذهن وربدل کړي، د ځوانانو سوچ چې کوم دی هغه وربدل کړي. دا حالاتو کې به ځوانان چې کوم دي هغه به باقاعده هوښیار اوسي، د دشمن له چالو څخه به هوښیار اوسي. پاکستان زموږ هیواد دی، پاکستان زموږ وطن دی، بل وطن هم نسته، همدغه زموږ وطن دی. موږ به له پاکستان سره محبت کوو، نفرت به نه کوو، بلکې که څوک نفرت کوي هغه به د پوکولو موږ او تاسو کوشش کوو چې آخر ولی په څه خبره باندې له سیاستدانانو څخه له حکمرانانو څخه اختلاف کېدلی شي ولیکن له ریاست څخه اختلاف په څه باندې دی؟ ریاست څخه اختلاف نشي کېدلی ځکه ریاست مور ده او ریاست زموږ د ایمان حصه ده.